تفهیم جهانګیري کې تحصیل نظامت چې دی نو مقابلې ډېر دا وایي چې ټیټ مقابلې دي هلته او زور شور کې هر جماعت چې دی زور شور کم 16 تاریخ باندې چې کم دی نو خوړه نظام د دوه جماعتونو په یو ځای پروګرامونه د هغې نه خپلوي ور خبر کوي خوړه علاقه یو بیل بیلو کوي خو په دواړو خوړه علاقه چې دا نو ډېر ملنساره ده خوش اخلاق خلک دي او مهمان نواز خلک دي او چې کوم خلک راشي هلته که میلمه وي که یا انتخابي امیدواري خو رسوای ناست دي خامخا څه نه څه عیسۍ ښه کافي عیسۍ کوي نو هلته چې کوم 16 تاریخ باندې دی نو 2 پاور شو دي او یو سکندر خان خټک چې دی عوامي نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی هغه دپاره یو خټک اتحاد چې دی یو ډېر اهم پاور شو ده جو کې تیر شوی پخوانی کم ایم پی ای دی بصیر خټک هغه تعلق هم دغه نظامپور کم علاقه د کهی سره دی او هغه د اهتمام کړی دی په نظامپور کې لوی ریلی ده لوی پاور شو ده او د عوامي نیشنل پارټي او دغه شان دی چې دی نو په 16 تاریخ باندې په دغه ټایم باندې 1 بجې چې دی نو په ګجوخیل کلي عام نظامپور سره ټچ غلی دا 36-40 کلي دي واړه لوی دا دې ته علاقه خوړه ویلی شي او دا نظامپور علاقې باندې مشهور دي نو دغه نظامپور علاقې ګجوخیل کې د پاکستان تحریک انصاف کامران رازق خټک دغه یو پاور شو خپل منعقد کړي ده بصیر د خټک اتحاد ناره تفهیم داسې ده چې دا سیاست چې دی نو سیاست کې دا اتحادونه نارې دا جذبات او دغه دا سیاست او جنگ د دواړو کې دا جذباتي نارې او دا قوم پرستي تحریکونه دا راوچتېږي او دې سره چې ګوري قومونه جوړېږي جنګ حالت کې هم ګورو چې ځای یو قوم پوښ یاره کاهلي سستي راغلي نو هلته قوم پرستۍ یو تحریک راوچت شي نو جنګ چې وي نو کم قوم چې وي نو جذبات راوچت کړي نو وګټي نو دغه شان د مونږ سیاست باندې چې نظر وچو نو سیاست کې مذهب کارډ او د قوم پرستۍ کارډ دا متواتر او شدت سره ضرورت مطابق دا استعمالیږي او دا تفهیم یو خو دغه دی دې کې دا وي چې یو قوم یوځای شي یکجا شي او متفق شي په یو هدف باندې یو منزل ته رسېدو لپاره متفق شي سر جوړ کینی یو بل داسې بلکې مینه محبت پیدا شي او یو بل دغه اهمیت باندې پوه شي چې موږ دې په یو شو نو بیا دا کار کولی شو اتفاق کې برکت دی نو خټک اتحاد چې دی نو دا 2008 کې دا تجربه شوې ده په نظامپور علاقې کې نوې تجربه نه ده 2008 کې خټک قومي مومنټ جوړ شو په نظامپور علاقې کې او هلته دغه بصیر خټک چې دی اوس تېر شوی کم ایم پی ای دی دی په دې کې کامیاب شو آزاد حیثیت باندې کامیاب شو خوړې علاقې کې چیرې ایم پی ای مینې دې نه مخکې نو کامیاب شي همیشه د کوړي یا شیدو دغه علاقې نه خلک کامیابېدو دلته نه نظامپور خوړې علاقې نه څوک نه کامیاب شوي 2008 کې چې کوم خټک قومي مومنټ تشکیل شو بیا دې کوم ناره وویله ناره بیانه خلکو هغې علاقې عوامو خوښه شوه نو هغوی برپور ووټ ورکړو ته او په دې نتیجې کې کوم خټک قومي مومنټ و دی خپل امیدوار آزاد امیدوار بصیر خټک کامیاب کو هغې به ایم پی ای جوړ شو او هغې نه بعد به نور وجوهاتو چېرې هغې نه بعد به 2000 الیکشن ته ودرېږو کامیابي ورته میلاو نه شوه خو دی یو ووټ بینک چې دی بصیر خټک په دې خپل علاقې خوړ علاقې کې موجود دی 12000 14000 16 17000 پر د خپل یو ووټ بینک دې علاقې موجود دی ولې چونکې تعلق هم دغه علاقې سره بل د پاکستان پیپل پارټي سره اوس هم موجود دی لاړ پیپل پارټي پاکستان پیپل پارټي سره وابستګي د بصیر خټک او پاکستان پیپل پارټي ناراض کم ووټ بینک چې کم د بصیر خټک کم بیانیه ده د سره کم متفق دي نو هغه ورکران د تنظیمونه د سره دستور موجود دي نو هغه کافي ووټ بینک ته ورته ویلی شي نو چې کم دی نو سکندر خان خټک چې کم دی د حمایت کوي نو هغه دپاره دی استعمالوي نو هغه ته ډېر مدد دی سره میلاویږي او دا دی چې په یو ټایم باندې 2 پاور شوګانې نظامپور کې به دې کتن دي چېرې عوام چې کم دي بیانیه سره د عوامي نیشنل پارټۍ دا چې کوم خټک اتحاد مارز وجود ته راغو تفهیم علاقې باندې بس اثرات او د دوی د روان سیاست څه فارموله ده تفهیم بصیر خټک خو د پاکستان پیپل پارټۍ کې روان نو یو ځل آزاد حیثیت باندې الیکشن وګټلو بیا هغې کې کامیاب شو ایم پی ای جوړ شو بیا دوباره چې ودرېدو پاکستان پیپل پارټۍ نه سیټ ونه ګټلو بیا دوباره هم ودرېدو پاکستان پیپل پارټۍ
ټیکټ وانو بیم پای کې کامیابی وته حاصله نه شو وته به دې دوران کې چې ونو صوبایي کم پاکستان په پارټي نوې صدر نجیب الدین خان هغه به چې پاکستان په پارټي کې نوې کم کسان راغلي وو هغه سره به سیټلمنټ وکړو هغه ته وی چې ان حکومي کوین صوبایي دوه سیټه وتا سمون درکو نو چونکه خبر هغه بل چا سره وکنو به بصیر خټک دا محسوس کو چیرې چونکه زمیشه دلته نو درې پاکستان په پارټي نو وفادار پارټي سره آینده ټیکټ ماته نه ملاويږي او هغه دا وګڼو چې دا زیاتې دي چې عوام رای نه تپوس نو شو صوبایي سره ډایرکټ مخکې نه لکه 2 کال 3 کال مخکې فیصله وکړ یا ټیکټ صوبایي بل چاته زور کوم فلانکی امیدوار دی هغه په ثواب دي دواني بوي نو دې سره هغه پارټي د اختلاف وکړ اختلاف یې دننم کړو دننم دغه ته ویلو چې کم نجم الدین خان دی صوبایي سره ته د پارټي اجلاس کې وته ویلو چې تا کم ډیکټیټرشپ کم نافذ کړي نو دا زه نه منم او کوته دې ته پارټي ډیسپلین خلاف ورزي غړي او وګڼم او باسه زه نو پروا نه کوم کنه خو حق خبره چې د پارټي کې جمهوریت پارټي د جمهوریت انداز کې دا فیصله کوي ورکر نه تنظیم نه پوسو کچره صوبایي ان ټیکټ چاته ورکر مشورې نه یې کې ناراضه شو په دې سره نو هغه چې کوم دی وسو خټک اتحاد چې کوم دی به راوچت کو او خټک اتحاد چې دی نو خولي خلک چې دي نو یا اتحادونه تشکیل کوي وقتا فوقتا ضرورت مطابق کوي تشکیل کوي تفهیم دا سره څنګه تا نه خولي سوال کو چیرې دی نتیجه په سره دا منظرنامه ده چې جوړیږي راتلونکي کوم جنرال الیکشن کو 2023 کې یا غینه مخکې کیږي نو دې اثرات په پاغي باندې وي اوس کو بصیر خټک دی عوامي نشه پارټي کوم کینډیډیټ دی سکندر خان د حمایت اوی کو انو حمایت او هغه کامیاب شو سکندر خان خټک کو دی نشي کامیاب شي نو راتلونکي کوم چې منظرنامه به جوړیږي نو به کې ودایي چې بصیر خټک صوبایي اسمبلی ته ودرېږي نو به وي دغه خاندان چې دی سکندر خان خټک کوم خاندان دی مسعود عباس لازم دی به سپورټ کوي نو دې سره چې خټک اتحاد چې دې سره مضبوط شي او نظامپور خټک او کوړي خټک دا چې دواړه لاس ملاو کې په یو مرګتیا باندې یو پیجن راشي نو څنګه چې کو دې پرې دې سټو وستو تحصیل نظامت نو به راتلونکي سټونه وستن ان یا صوبایي وستن دې ته به سکران نه دی نو دا اوس چې کوم اتحاد کیږي د راتلونکي سیاست باندې د منظرنامه چې د نقشه د سیاسي نقشه عادي سره جوړیږي جهانګيري تحصیل کې کوم وایو د ټیم تر تا حال کوم امیدواران 1-1 فائنل مقابله والي فهم موږ کوم ګورو کوم سرګرمیان چې کوم دي هغه عوامي نشه پارټي کوم کینډیډیټ سکندر خان خټک د سیوا جلسې کېږي د شمولیت هم ټول سیوا دي وایي چې پورې سایډ مونږ ګورو هلته مسعود عباس خټک چې د وزیر وفاقي وزیر هم پاتې شوی هغه پور هلته کې مستقل یو مورچه سنباله کړې ده او هلته هغه کافي کار کړی دی خپل زوی دپاره سکندر خان خټک دپاره دغه شیان چې مونږ ګورو نو پاکستان تحریک انصاف کوم کینډیډیټ دی هغه هم خپل پوزیشن چې دی بهتر کړی دی او کم ناراض ورکران دي هغې ته هم لاړ دی هم رضا کړي دي او مونږ ګورو په نظامپور کې خلکو کې هغه بلې درنه پاور شو شوي وه مونږ ګورو چې د خټک چې کوم دی ایم پی ای د خپل رول دپاره خو کافي حده پورې خپل ماحول یې ځان ته بهتر کړی دی دغه شی پاکستان پیپل پارټي کوم کینډیډیټ دی ملک جمشید هغه پلار مخکې هم په دې علاقې کې خلکو سره رابطې دي هغه خپل هم رابطې خلکو سره وي نو هغه خپل انتخابي کمپین چې دی چلی او کار نه میټینګونه هم چلی او شمولیت هم هغې سره کېږي نو موږ درې واړه امیدواران چې دي دا خو په دغه کې دي فارم کې دي خو انتخابي کمپین دی چلی خو څنګه تا وایي چې کمپین لیا سره څوک مخکې دی نو موږ د کم فوټیج دی موږ ته راځي کم مصروفیات انتخابي کم سرګرمیان او راپورټونه موږ ته کم ملاویږي یا موږ کم خپل ګرځو دی علاقو موږ وزټ کوو نه کې موږ دا نتیجې باندې چې سکندر خان خټک چې دی نو هغه انتخابي جلسې کار نه میټینګونه شمولیت هغه سیوا روانې دي په دې حلقې کې جهانګيري تحصیل نظامت واني د دې د وجه دا چې تنظیمونه سټرانګ دي عوامي نشه پارټي تنظیمونه چې دي مضبوط تنظیمي ډانچه ده دی او بل حکمت عملي نه هر څه کې جنگ بهتر حکمت عملي تا جوړ کړو جنگ به ته ګټي کو تا سره تعداد کم وي درست تاریخ باندې چې نظر واشي دنیا جنگونو تاریخ باندې کو تا سره تعداد کم وي او تا حکمت عملي بهتر وي
او هغه دغه نه ملک نه چې هغه فوج سیوا وي او ته کم وي او حکمت عملي ته بهتر وي ترتیب تا خو جوړ کړی وي نو ته عام قومونه جنګ ګټلی دي دغه نه سیاست کې دا دی کو تا بهتر حکمت عملي بر وخت تا جوړه کا بر وخت خپل پتی تا استعمال کی نو ته خپل پوزیشن چې بهتر کولی شي خپل پوزیشن ته نمبر 1 تم را رسولی شي. ګرانو کتونکو دا د جهانګیري سیاسي صورتحال مونږ تاسو ته د دریو تحصیلونو کومه بیانیو آن ګراوند کوم اکټیویټي نو هغه اکټیویټي تاسو ته مونږ بیان کړه او د هغه اکټیویټي په ګراوند باندې چې کوم اکټیویټي د هغې مطابق خپله یو وړه غوندې تجزیه مو کوي او څو خبرې مو تاسو سره شیر کړي. فی الحال سبا به انشاءالله بیا ملاقات کو او خبرې اترې به کوو څه نوي خبرونه به شیر کوو کوم خبرونه چې پایپ لاین کې را روان دي او مونږ په رابطیو کې او هغه لا کنفرم شوي نه دي څه خبرونه د ورځې چې کوم مصروفیات وشي نو هغې نه بیا کوم مونږ منتخب کوو او تاسو ته در رسو دغه خبرې وي. تفهیم دی کې الیکشن اخیری ورځې دي دې کې داسې برکینګ نیوز مونږ ته ورځې میلاوېدی شي نو مونږ ورځې مو خپل ناظرین چې دي یا به مونږ بالکل دا مونږ ته ډېر زمونږ چې کوم ویور دي او انتظار باندې زمونږ ملګري دي فالور دي فین دي نو د هغوی مطالبه ده چې دا مونږ کومې خبرې اترې دې ټایم ماسخوتن کوو نو چې دا 2-3 ټایمه مونږ د ورځې کوو اگر که مونږ فیل کیو او په فیلډ کې هغه ځای نه خبرې وکړو 20 منټه نیمه ګنټه 10 منټه چې هر څومره مونږ ته وخت میلو شي او مونږ هغه ځای کې سیګنل وي نو کوشش به کوو چې مونږ به دا ټاک شو زیاتو ځکه چې سرګرمیان هم زیاتېږي او د خلقو ضرورت دی. مونږ خپل ویور خو شکرګزار وي چې دلجلمۍ سره او ډېر ګڼ تعداد کې مونږ ټاک شو ګوري او مونږ هم دا کوشش نظر را باندې ساتي مونږ هم دا کوشش وي چې حقیقت وانه او بهتر او حقیقت وانه مبني بالکل رښتیا خبر چې دی او سرختی زمینی کم حقایق دي هغه مطابق مونږ هوا خپل انتخابي صورت حال وي یا بل خبر وي مونږ خپل هوا متورسو. ګرانو کتونکو سبا پورې تاسو نه زه تفهیم الرحمن زه کامران خټک اجازت غواړو د الله په امان. السلام علیکم.